بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما د یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. الله تعالی مراته تل خوشاله او آباد ساته. الله تعالی د غمونو نه وساته او الله تعالی دې ستاسو د زړه هر مراد پوره کړي. دوستانو، نن ستاسو په خدمت کې یوې وظیفې سره حاضر یم. دا وظیفه زما د هغو خویندو دپاره ده چې کمې خویندې په کور باندې ناستې دي، عمرونه یې زیات شو، لیکن د هغوی دپاره د نکاح پیغام نه راځي. دا وظیفه خاص د هغې خویندو دپاره ده چې په کم مقصد باندې زما خور دا وظیفه ونیوه، نو انشاءالله ډیر زر به د هغوی رشته وشي او هغوی به د خپله کوره شي او ډیر زر به یې په خوشحالو باندې مخ شي. وظیفه ډیره زیاته اسانه ده او ډیره زیاته مجربه ده. دا وظیفه صدارنګې ده. اول د وظیفې نه مخکې به اودس چاره دام وکئ. د هغې نه پس به د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړئ. د 2 رکعاتو نفلو نه پس به په هغه ځای باندې کښېنئ او 100 مرتبه به یا لطیفو ووایئ. 100 مرتبه. د یا لطیفو نه مخکې به 11 کرته درود شریف ووایئ او وروستو به ترې درود شریف ووایئ او بیا به د خپل مقصد دپاره دعا وغواړئ. انشاءالله دا عمل کولو سره به ستاسو ډیره زر رشته راشي ستاسو پسې. دا عمل به انشاءالله تاسو پوره 1 میاشت کوئ. که د دې په منځ کې ستاسو پسې رشته را هم له، بیا به هم دا عمل نه پرېږدئ او خپل دا عمل به 1 میاشت ته رسوئ. انشاءالله ستاسو په کور باندې به ډیره زر ښه رشته راشي. دا وظیفه هلکان او جینکۍ دواړه کولی شي.